کا عمره. بل مثال د پار د عدل تقدیری او تقدیرا یا بعدل تقدیری یا بعدل تقدیری. عدل تقدیری دیتا وی چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل نه. دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل نه. معنی دا ده عدل تقدیری دیتا وی چې دا عدلم فرضي او د دې دپاره معدول عنه ته جوړه هغه بم فرضي. دا عدل بم فرضي او د دې دپاره معدول عنه چې ته مقرره نو دا بم فرضي. دا د عدل تقدیری. کا عمره. عمره غیر منصرف ده، یو پکې عالمیت ده چې دا علم ده، نوم ده، بل پکې عدل ده. خدا عدل پکې تقدیری ده. دا معدول د عامرون نه ده. عامرون اصل او معدول عنه او عمرتنا معدول شو. نو د عمره د پاره عامرون اصل ویل دا فرضي دي او د عامرون نه عمره جوړول دا فرضي دي. د عمره د پاره عامرون اصل ویل دا فرضي دي او د عامرون نه عمره جوړول دا فرضي دي. دا اصلي نه دي. نو عدل تقدیری دی ته وایي چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل نه. دلته نشته صرف عدل اصل غیر منصرف دی. عمره چې کله به مې د شو په کلام عربی کې غیر منصرف، نو په غیر منصرف کې لابودی د وجود د سببیانو نه یا یو سبب چې قائم مقام د دوی. په دې کې نه دوه سبب او نه یو چې قائم مقام د دوی سوا د علمیت نو دا کافی نو. نو معتبر کو پکې نو حات او عدل او عدل تقدیری معتبر کوم. ځکه عدل تقدیری دی ته وایي چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل نه او دلته هم نشته. نو عمره معدول د عامرون نه دی. د عمره اصل او معدول عنه عامرون دی او عمره ته معدول دی. نو عمره د عامرون نه جوړول او د عمره د پر اصل عامرون ویل دا دواړه فرضي دي. دا عدل تقدیر شو. وباب قطواما په تمیمین د دې نه چې خلاف شي رسم کار بوش. بل مثال د پار د عدل تقدیری باب د قطواما ده. بل مثال د پار د عدل تقدیری باب د قطواما ده. مراد د باب د قطواما نه هر هغه اسم ده چې په وزن د فعال وي او نوم وي د پاره د یو عین د اعیان مؤنثو. نوم وي د پاره د یو عین د اعیان مؤنثو. عین او اعیان د اجسام ته وي. هغه شی چې جسم لري هغه ته عین وي. دلته مخکې قاعده جوړه کا الب په دې ځای پېښ شي. قاعده دا ده چې فعالی کم اسم چې په وزن د فعالی دا په دوه قسمه دی. کم اسم چې په وزن د فعالی دا په دوه قسمه دی. یو هغه فعال دی چې په معنا د امر حاضر دی، بل هغه فعال دی چې په معنا د امر حاضر نه دی. نو نزال او تراکه دا هغه فعال دی چې په معنا د امر حاضر دی. تراکه په معنا د اترک دی. نزال په معنا د انزل دی. انزل انزل. بل هغه فعال دی چې په معنا د امر حاضر نه دی. نو کوم فعال چې په معنا د امر حاضر دی دا مبني دی، بل اتفاق مبني دی. ځکه کوم اسم چې په معنا د مبني اصل هغه مبني او امر حاضر مبني اصل دی، نو نزال او تراکه مبني. بل هغه فعال دی چې په معنا د امر حاضر نه دی، دا به په اقسام دی. یو دی فعال صفتی. فعال صفتی هغه ته وایي چې تعبیر تینا کیږي په اسم صفتی.
تعبیر تینا کیږي په اسم صفتی لکه پساقی په معنا د فاسقتون دی پساقی په معنا د فاسقتون دی یا پساقی یا لکاعی تعسل لك یا لکاعی مقامات چې خپلې ابوړی ته وي تعسل لك یا لکاعی هلاک شي ای حرمونی چټه يم دې ورکه کړل او پیسې هم دې پیدا نه کړې ښه نو دا د فعال صفتی یو د فعال مصدری فعال مصدری دی ته وایي چې د دې اسم نه تعبیر په مصدر معرفه کیږي یا په مصدر مؤنث کیږي مصدر معرفه مؤنث لکه فجاری په معنا د الفجره الفجرتو یا په معنا د الفجور فجاری یا فجاری په معنا د الفجرتو یا په معنا د الفجور اگر کو امام رضی وی د وسه پورې ماته په دې څه دلیل نه دی حاصل شوی چې ولې د فعال مصدرینا تعریف په مصدر معرفه کیږي یا په مصدر معرفه مؤنث کیږي یو هغه فعال دی چې تعبیر تنا په مصدر معرفه یا مصدر معرفه مؤنث کیږي لکه فجار فعال په معنا د الفجرتو یا الفجور دا فعال صفتی او فعال مصدری دا معرب دی په اتفاق د نحاتو یو هغه فعال دی چې د مؤنثات نوم دی د ښځو نوم دی دا فعال په دوه قسمه دی یو هغه دی چې په آخر کې ری ده بل هغه دی چې په آخر کې ری نشته نو حزوار او تمار هغه فعال دی چې په آخر کې ری ده حزوار تمار او قطوام او غلاب هغه فعال دی چې په آخر کې ری نشته نو حجازین وی هر هغه اسم چې په وزن د فعالی نو دا ټول معرب مبني دي دا ټول مبني دي دا ټول مبني دي هر هغه اسم چې په وزن د فعالی دا ټول مبني دي ولی ځکه چې بعض مبني دي هغه په معنا د امر حاضر دي لکه نزال او تراکی په معنا د امر حاضر دي مبني دي او دا نور فساق او فجار حزوار او غلاب دله دا په وزن کې د تراک او د نزال سره برابر دي او حجازین وی هر هغه اسم چې په وزن د بل اسمي چې هغه بل اسم په معنا د مبني اصلي نه خو مبني دی نو دا اسم چې د هغې سره په وزن کې برابر دی نو دا مبني نو فساق فجار قطوام حزوار دله دا په وزن کې په شاته د تراک او نزال دي او هغه په معنا د مبني اصل له مبني دي نو دای مبني دي دا د حجازین رای ده بنو تمیم چې دي د دوړلې دي یو ډاله د صدا وی هر هغه اسم چې په وزن د فعالی او د مؤنثات نومي د مؤنثات نومي نو کو په اخر کې ریو کړی نه دا معرب دي هر هغه اسم چې په وزن د فعالی او په اخر کې ریو کو نه خو چې د مؤنث نومي او بعض باندې تمیم وی چې نه هر هغه اسم چې په وزن د فعالی او د مؤنثات نومي او په اخر کې ری نو دا به مبني ذکری حرف ثقیل ده تقاضا د تخفیف کوي دا به مبني چې تخفیف پکې راشي او کم اسم چې په وزن د فعال او د مؤنثات نومي او په اخر کې ری نه دا به معربي دا به معربي نو قطوام او غلاب دا معرب دي پښوفه اوس قطوام او غلاب چې معرب دي نو دا غیر منصرف دي دو سبب کې شته یو علمیت ته او بل تانیث ته دو سبب شته او زائد په ثلاثه هم دي نو دا غیر منصرف دي دا عدل و تزورت عدل ته ضرورت نشته عدل ته ضرورت نشته لیکن دلته پکې بنو تمیم عدل معتبر کړي دا عدل پکې د غیر منصرف د پاره نه د معتبر کړي دا عدل په دی وجه معتبر کړي چې د حمل دی په حزوار او په تماری
په ذوات الرا حمل دي او په هغې کې عدل شته نو په دې کې معدل شته نو دا عدل یې پکې حملا معتبر کړی دی د غیر منصرف دپاره نه دی ځکه خو په دې ځای اعتراض هم دی چې دا مثال ولې پیش کې باز خو زمونږ په هغه عدل کې دی چې د غیر منصرف دپاره دی او دلته خو قطوام او غلابې دله اسم غیر منصرف د تانیث او علامت پکې شته ولې د پکې عدل معتبر کړی خو د هغې ځای جواب کې هلته عدل حملا معتبر دی د غیر منصرف دپاره نه دی او دا مثال د نفس عدل تقدیري دی دا مثال د نفس عدل تقدیري دی قطع نظر د دې نه چې د غیر منصرف دپاره دی او کو نه دی و باب قطوامه بل مثال د پار د عدل تقدیری د سنوام چې بل مثال د پار د غیر منصرف نه د عدل تقدیری باب د قطوامه ده مراد د باب د قطوامه نه هر هغه اسم ده چې په وزن د فعالی او د مؤنثات نمی او ذوات الرانی په اخر کې ری نه وي شپه لکه قطوام او غلابه لیکن هر کله چې موجود شو ذوات الرا په دیو کې مبني لکه حزواری او تماری نو په قطوام په غلابه کې عدل معتبر شو حملا علی الذوات الرا حملا علی الذوات الرا په دې پیښ ولې نو عدل پکې په دې وجه چې د حمل دی پاغو باندې او پاغو کې خو عدل وو نو په دې کې عدل شته پاغو کې خو عدل وو نو په دې کې عدل شته حزواری او تماری معدول د حاضرتن او د تامرتن پاغې کې عدل وو نو په دې کې عدل وو پېښو په او پاغې کې ولی عدل دی پاغې کې عدل د علت د بنا د فاره دی چې حزوار او تماری ولی مبني دي صرف د یواز ری په وجه خو مبني کیږي نه ځکه ری خو علت قوي د بنا د فاره نه دی ولی مبني دي یواز ری علت قوي نه دی عدل پکې معتبر کو چې علت د بنا قوي شي علت د بنا قوي شي او دی کې عدل معتبر کو حملا علیهما پېښ خبره پی تمیمین او مذهب د بنو تمیم کې دا د بنو تمیم اوریدا د حجازي نوره نه ده خبره ختمه شو د عدل نخلا شو کته سبق اوس لگا صاحب دی بس